والصلاة والسلام على رسوله بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. محترم حاضرین علماء کرام او طلباء هر ځای کې چې انسانان راغونډېږي نو یې ته مرکز وایي، څوک ورته حجره وایي، څوک ورته جومات وایي، څوک ورته مدرسه وایي. یو مرکز دی د مسلمانانو د راغونډېدو او د جمع کېدو دپاره. دنیاوي کارونه را جمع کېږي نو هغې ته حجره وایي، دیني کارونه را جمع کېږي نو هغې ته جومات وایي، هغې ته مدرسه وایي، هغې ته دفتر وایي. هغې کې نور څه مقصد نه وي. انسان چې هر څومره لوی سړی شي نو د بل رای او د بل مشورې ته هغه مجبوره دی او هغه محتاجه دی. د دې وجې جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم ته هم الله فرمایي وشاورهم فی الامر فاذا عزمت فتوکل علی الله. ملګرو سره مشوره کوه امور انتظامیو کې، او چې کله هغې مشوره درکړه، رای درکړه، فتوکل علی الله، نو بیا په الله باندې ځان سپاره. ځکه مشوره کې خیر وي، مشوره کې برکت وي. ګڼې رای، ګڼې خیالات، ګڼې توجهګانې هغه یو ځای شي. قرآن کریم کې هم الله بل ځای فرمایي وامرهم شورا بینهم. د دې حق پرستو کار خپله کې مشوره کوي. انسان به حیثیت د انسان دی محتاج دی او دی عاجز دی او دی کمزور دی. قرآن کې هم الله فرمایي یا ایها الناس انتم الفقراء الى الله والله هو الغني الحمید. او خلقو الناس کے علماء دی، طلباء دی، عوام دی، زڑیون دی، خزیون دی، تاسو ټول اللہ تا محتاج جئی. یو ذات رب العزت دے چا بھی پرواز دے و غصائل شوئے داغی چا مشوری و رائے تاجت نشتا. میں انسانان راغون شی، کله حجره کې راغون شي، کله جماعت کې، کله مدرسه کې، کله دفتر کې. نو یو بل رای ورکي، مشوره ورکي. مشوره ورکول دا د هر یو ملګري اختیاري او اجازتي. بیا مخکې په هغې باندې عمل کول، هغه عملي کول، هغې کې بهتري او اصل، هغې کې غوروالی، بیا د امیر او د مشر کاری چا بیا کومه غوره کوي نو په هغې باندې عمل وکړي او په هغې باندې روان شي. دا الله کرم دی، دا الله احسان دی. موږ یې په انسانانو کې په هغه طبقه کې راوستي یو چې اشرف و شرف دي، چې هغې ته علماء کرام وایي. انسانان اشرف المخلوقات دی او بلی اشرف المخلوقات کے بھی اشرف شرف علماء کرام دی، چاہے بکراؤسی، چاہے وارثان جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام دی. در رسول اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام جوندن دغد مشورو کله کله رسول الله صلی الله علیه وسلم بعد صحابه پرای باندې عملو کو لگاو ځای کې جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم بستر وردولا
صحابه کرام ورته وایي صحابي ورته وایي دا ستا حکم دی که رای دا نبی علیہ السلام ورته وایي رای دا هغه ورته وایي دا ځای بهتر نه دی زمونږ د پاتې کېدو دپاره نبی علیہ السلام حکم وکړه بسترې واغستې او د هغه ځای نه بیا روان شو رسول الله صلی الله علیه وسلم یو موقع کې صحابه کرام ورسره دي عمرې له راغلي دي او کفار هغوی بند کړل مشرکینو بند کړل هدایه ځان سره راوستي او رسول الله صلی الله علیه وسلم یې سرونه وخورئ بلې هدایه لالې کوي او واپس ځو صحابه نه کول رسول الله صلی الله علیه وسلم حیران دی چې زه دوی کوم او دوی دا کار کوي نه غوسه دی غوږونه یې سره دي سترګې سرې دي او غوسه دی او کور ته لاړ ام المؤمنین هغه ورته وایي ولې جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وایي زه ورته وایم سرونه وخورئ هدایه لالې کوي او هغوی نه کوي هغې ورله مشوره ورکړه رایې ورکړه ویې ته سر وخورایه او ته هدایه لاله کړه نو هغوی به هم وکړي نبی علیہ السلام بار راوت او هغه دا کار وکړ صحابه هم وکړ که زمونږ ملک وی دا وګوره ښځې خبره مني ښځې ورته ووایي نو خبره یې ومنله نه په اسلام کې د ښځې خبره منل هم شته د سړي خبره منل هم شته د ملګري هم شته د مشر هم شته او د کشر هم شته عرض مې دا کړو چې رایې او مشورې ورکول دا د هر چا کار دی هر سړی ورکولی شي کله چې ترنه رایې واخیستی شي د دې لپاره مراکز دي نو الحمدلله ثم الحمدلله موږ د الله بهترین ځایونه او مراکز راکړي دي چې د هغې بنیاد په اخلاص باندې ایښودی شوی یو د هغې نه دا مدرسه ده منار التوحید مشرانو علماو ته به یادي کشرانو ته نه دي یاد مولانا عبدالرحیم صاحب الله د هغه قبر منور کړي غیرتي سړی و نر سړی و بهادر سړی و هغه مدرسه جوړه کړې وه کانجو کې هغه مسله کې مسلې رالي هغه مدرسه کې نو راغی دې ځای کې هغه بنیاد کېښوده نو د هغه بنیاد په اخلاص باندې و هغه لاړ نو د هغه ځای نن آباد دی او هغه روان دی د هغه نه بعد د هغه برخوردار زایم مولوي صاحب و هغه لاړ د هغه نه بعد اوس علماء کرام دي او الحمدلله هغه ځای رسته ترقي کوي او هغه مخکې روان دی دا هغه اخلاص او دا هغه مشورې د ملګرو چې ملګرو والا ښې مشورې ورکولې اوس هم والا ملګري ښې مشورې ورکوي دې مخکې موده کې ملګرو زموږ د وحدت المدارس الاسلامیه مشوره په هغې کې ملګرو وي چې که موږ خپلو ځایونو کې دفاتر جوړ کړو او د هغه ځای ملګري هغې کې راغونډېږي دا به زموږ دپاره یو اسانه وي ما هم ورته اجازت ورکړه الله دې مولانا عصمت علي له او د هغه ملګرو له اجر عظیم ورکړي او الله دې په دوی تود باد نه لګوي دوی محنت وکړ ځان یې وکړو او هغوی دا مدرسه خوښه کړه چې د دې بنیاد هم په اخلاص ښودی شوی او په دې کې هغوی د یو دفتر دپاره چې هغه د وحدت المدارس الاسلامیه بورډ دپاره به یو مستقل دفتر وي بنیاد یې کېښوده او هغه دفتر ډېر مزېدار او ډېر خوندور او ډېر د مینې او د محبت سره جوړ کړ ما له دعوت راکړ چې ته راشې او د هغې پرانسته وکړې دا د دعوت خبره نه وه دا زما فرض و زما ذمهداري وه چې ما له الله دومره ښه ملګري راکړي دي مخلصان ملګري راکړي دي مینهدار ملګري راکړي دي د ښکلا نه ډک ملګري راکړي دي نو زما فرض و چې زه راغلی وی دی ته مې ویل چې تا به زه کوم نو دا د دوی مینه ده
دای محبت دی چې مال دعوت راکړ او بیا یو ځل نه دوه ځله یو ځل پروګرام پاتې شو نو بیا دعوت راکړ او نن زه په دې نیت رالم چې یو خو به د خپل مرکز ووینم او دویم به د هغه دفتر افتتاح وکړم ورسره وایي کوی ته پرېوتی نو لوټکي هم راواله نو نور پروګرامونه هم پکې رالل په دې نیت او په دې اراده باندې راغلی بورډونه خو نور هم شته او الله دې هغوی له هم ترقي ورکړي بل د هغوی بدخوان نه یو و الحمدلله ثم الحمدلله داسې بورډ چې هغه خالص د اشاعت توحید و سنت دپاره وي داسې یو بورډ چې په هغې کې په لومبي کال امتحان اخیستی شوی او په اسانه طریقه باندې د هغې نتیجه ریزلټ آوټ شوی په بهتره طریقه داسې یو بورډ چې د هغې دپاره مستقل آفس او دفتر په مرکز کې په یو بهترین انداز باندې چې کې پروجیکټر هم لګېدلي وي په هغې کې پنځه شپږ کسه په کمپیوټرو باندې ناست دي او د 40,000 نه ونیوي تر 20,000 پورې تنخواګانې هر یو له ورکولی شي دا الحمدلله اعزاز الله دې بورډ له ورکړ دې بورډ له الله دا اعزاز ورکړ چې دی خپل ویب سایټ جوړ کړ چې تر اوسه پورې هغه بورډونه چې د هغې 80 کاله 50 کاله وشو هغوی لا ویب سایټ نشته او دې بورډ په 3 کاله کې دننه خپل ویب سایټ جوړ کړ چې نن هر یو طالب په موبایل کې خپل کشف درجات هم رایستی شي خپل ریزلټ هم کتی شي خپل نمبر هم کتی شي داسې یو بورډ چې هغې ته هر یو طالب ډېر په اسانتیا تلی شي چای پې هم اوس کوي او د هغې کار هم وشي او په اسانتیا باندې وشي او که شپه کوي نو په خپل کور کې او خپل ځای کې شپه کوي دا پروا هم نه چې زه پردي ځای ته راغلم دا د الله یو لوی کرم یو لوی احسان په موږ باندې دا زما کمال نه دی زه ډېر ساده سوده سړی یم ډېر سټریټ فارورډ صفا سوتره چې څه په زړه یې هغه په خولې یم خو دا د ستاسو غوندې د ملګرو مینه ده اخلاص دی محبت دی چې د هغې په وجه د دې مدارسو د محتمینینو د مسؤلینو هغه مینه ده هغه محبت دی چې د هغې په وجه باندې دا جماعت او دا بورډ رس تر ورځه ترقي کوي زما امید دی چې څنګه چې تاسو نن په کوم نهج او په کومه طریقه باندې شروع یې زما امید دی چې انشاءالله د دې لپاره نور په محنت باندې کار کوي منډه به ووي خدمت به کوي او دې طلباو نه به خیر او فایده ورکوي موږ به هم انشاءالله په هره موقع ستاسو نه مشوره الو ستاسو نه به رایې الو زه هم انسان یم انسان غلطي کوي زه به هم غلطی کوم ما ته به وایي چې دې ځای کې دا پکار دي او دې ځای دا پکار دي او انشاءالله دا بورډ به ورځ تر ورځه ترقي کوي او دې بورډ سره به زمونږ مدارس دې بورډ سره زمونږ طلبا دې بورډ سره زمونږ علما دې بورډ سره زمونږ بچای او لونه هغه د هغوی به هم ترقي راځي چې کوم مدارس د مدرسة البنات دي یا مدرسه البنین دي نو انشاءالله هغوی به ورځ تر ورځه ترقي کوي او په خپلو خپلو باندې به یې ودرو او زموږ امید دی چې انشاءالله موږ د دنیا نه ځو نو موږ به هم هغه اواز کوو کوم چې شیخ القرآن ویلي و ان آثارنا تدل علینا فانظروا بعضنا الی الاثار زموږ نښې زموږ په ژوند به دلالت کوي او زموږ نه بعد به زموږ نښو ته ګورئ دا دې له کوو دا ملک پاکستان د مسلمانانو ملک دی په دنیا کې ډېر اسلامي ملکونه دي نو د پاکستان په شان دي خوندور او ښایسته ملک نشته په دې ملک کې ازادي ده که بل چاته دا او که نن علماو ته ده مدرسې دي طالبان دي جلسې دي درسونه دي داسې بل ملک کې نشته هغه یې کولی شي نو چې دا دومره ازادي ده او په دې کې موږ کار ونه کړو نو کله به یې کوو موږ
دا پکار دی چې موږ حکومت له داسې افراد ورکو چې هغه عالم ومي او هغه د دنیا علوم یې هم کړي او د دین یې هم کړي سبا چې یو عالم د ډي سي په کورسای ناست دی یو عالم د ډي پي او په کورسای ناست دی یو عالم د یو ډایرکټر په کورسای ناست دی یو عالم د جرنیل په کورسای ناست دی یو عالم د وزیر اعظم په کورسای ناست دی نو دا عمل به ولې نه سمېږي بنیاد د کار د بنیاد نه کېږي او بنیاد دا مدرسې دي دا بورډونه دي او دا درسونه دي ملا وتړئ میدان درته کلاو دی کار وکړئ انشاءالله الله به دې کې ډېر برکتونه واچوي او کامیابي به زموږ نصیبي الله وایي والعصر ان الانسان لفی خسر زمانه په دې شاهد ده چې یقینا انسان تاوان کړي هغه تاوان نه څوک باندې سلور صفات راشي یو ایمان دویم عمل صالح دریم د حق بیان او دریم په حق باندې کلک ودرېدل او الحمدلله دا سلور واړه صفتونه الله پر تاسو اشاعتیانو کې اچولي دي په دې باندې کلک پاتې شئ دی باندې مهنت وکړئ انشاءالله دا د ترقۍ سبب ګرځي او چې موږ وکړو انشاءالله هغې نه بعد به د دفتر افتتاح کوو او اختتامي دعا به کوو واخر دعوانا ان الحمدلله رب العالمین په آخر کې زه بیا د مولانا عصمت علي او د هغه د ټیم او د هغه د ملګرو شکریا ادا کوم چې هغوی دا پروګرام برابر کړی او د دفتر انتظام کړي الله دې ولنور توفیق او طاقت ورکړي